الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ما بخيال ضرورت يعني واخلي تسلسل برابر سيف الله خان ضرورت يعني بوالو بلا انسان آمد منوكا ووهبنا له او منگو بخش ابراہیم علیہ السلام تا گفت مکو ده هبه دو معنی رازی گفت او ما ویلو بلا درس کی چه شریعت کے دری اصطلاحات دی یو توی هبه یو توی صدقہ یو توی هدیہ یو توی هبه یو توی صدقہ یو توی هدیہ داولی کا نثار احمد ہر چی صدقہ دا سا شے ورکول دی چاہتا خالص دا اللہ دا پارا چی اگر سڑی سر سائل تعلق نشتا خو صدقہ کے خالص دا اللہ رضا دا پارا نو چی سنگر دا ورکڑا اگر سڑی تا ستا استحقاق جستے چی واپس چو پاڑی بس ستا دا ملک نا اوتا زکتا ورکڑے دا اللہ پا حوالا اور دا شے دا واپس کی دو حص اخلاقی قانونی شرعی حص لار نشتا دا یوا دویم تا وی هدیہ هدیہ مونږ گفت ورته نو گفت ورکیږي د الله د پاره نه د بنده د پاره. اوس دا حامد جان چې دغه تل شي افغانستان ته نو که چاله د امریکای څخه گفت ورکړي پته نشته ورکړي کنه ورکړي فاست فار ایگزامپل صحیح ها مثال ممنوعات مثال صحیح نو که دوست الته چاله یو قلم ورکړي دا مې د امریکای نه هدیه راوړلې صحیح نو دې ورکړي دا دغه سړی ته صحیح د دې واپس مطالبه قانونا خدای کول شي خو اخلاقی اعتبار سره دا نامناسب خبره ده ځکه سړی په ډیر بے خوند ښکاري. او دریم ته وایي هبه هبه کې دواړه څیزونه مد نظر وي د الله رضا هم او د بنده خوشالول هم د الله رضا هم او د بنده خوشالول هم. نو د هبه د واپس اغستو لار شته خو قانوني ده یا باهمي رضامندي ده. باهمي رضامندي چې چاته ورکړي ده چې هغه ته وایي چې هغه شی کړي مال واپس راکړه زما په کار شوی دی حالانکه خو نه د اخلاقي لحاظ سره ښه نه لګي. او یا بیا به عدالت ته نو بیا به هلته سوکې هغه چې دا ما یو شی ورکړی هبه کړی مې او کو دوی صدقه کړی مې نو اسلامي عدالت به په لومبۍ ورځ باندې ستا کیس خارج کړي چې بس صدقه کړی دی نه یو هیو نتھنګ ټو ډو ویت صحیح کوا چې دا مې گفت ورکړو نو هغه وایي یو براټ دس کیس ټو د کورټ دیٹس اپ ټو یو بوت کورټ هیز نتھنګ ټو ډو ویت دا عدالت به سره تعلق دي محکمې او کدی وی چې هبه کړی مې دی نو بیا پراپر هیرینګ کیږي سبا کیږي پراپر هیرینګ بکیږي نو کورټ سټیسفاید شي محکمه هغه مطمئن شو چې او دې سړی ته د شی ضرورت دی یا ولې په کم ګراوند باندې دی واپس کول غواړي نو خو واپسای فیصله وکړي ادروایز ډراپ بکس ادروایز کیس به ډراپ لري وړه مسلې دی. ووهبنا له منگا او بخشدتا حبا مکدتا اسحاق و یعقوب اسحاق زویه و یعقوب یعقوب نمسه نو زمونگا سمر اولاد چوه دا اللہ تعالی مونگتا حبا کردی دی دا اللہ تعالی مونگتا حبا کردی دی. حدیث کی راضی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ داولی که دا تعزیت که کل کل سیف اللہ خانه تا خود ملائے کنا کل کل نکاونه تا دا پتر رہا مجانا سیف الله خان زمون پښتنو فیملی کې ما څوک نکاله نه غواړي هغه باندې نکاح تړي صحیح هغه زمون سیف الله خان ته آسان راځي. نو معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د شمالي یمن گورنر کو د یمن د حضور علیہ السلام زمانه کې فتح شوه نو هغه وخت د دې دوی سیوی شمالي یمن او جنوبي یمن نو د جنوبي یمن گورنر ابو موسی شعری رضی الله تعالی عنہ او د شمالي یمن گورنر معاذ بن جبل دوه ډیر لوی صحابه دي او ډیر عظیم سیاستدانان دي. یا ميلان ځکه حضور صلی الله علیه وسلم گورنر مقرر څوک جرنیل بو او پالیټیشن بو به یک وخت یعنی فوجي قیادت به هم غسر او عسکري قیادت او سیاسي قیادت به هم غسر ځکه هغه زمانه خو کنټرول کولو صحیح نو که الته قیادتونه دوشي نو به ټسل پیدا کیږي
کوم ځای چې رفت وي نو په رفت کې به قیادتونه دوه کې نه قیادت به یو وي. کوم ځای چې سموث پروګرام روان وي بیا ډیلیګیشن اف پاور کېږي، ته دا کوه ته دا کوه، ځکه یو بل پرابلم نه جوړوي. خبره دا څومره ټیکنیکل خبره ده. او زمانه خدا شو چې علاقه و فتح شوه نو هغه به کنټرول کول پکار نو حضور علیه الصلاۃ والسلام به عسکري او سیاسي قیادت دواړه یو کس ته ورکول. صحیح. ځکه بعض اوقات سیاسي قیادت یو فیصله کوي نو عسکري قیادت یې مني نه، هغه په عمل نه کوي. صحیح. یا عسکري قیادت هغه یو فیصله کوي نو سیاسي قیادت اپروول نه ورکوي. خبره دې کړه او چې کله دواړه قوتونه یو سره نو بس هم یو ساين دی just go ahead. خبره دې کړه نو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ چې یمن تلاړو نو یو نوجوان زوی ناصافه وفات شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یو تعزیتی مکتوب لیک بسم الله الرحمن الرحیم دا مکتوب دی من محمد رسول الله د طرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الى معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل ته يعزيه فی ابن له مات چې تعزیت کوي د سره د یو زوی په حق لباندې چې وفات شوی دی. نو عنوان ورته مخکې ولیکه ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو طرف ته پیغمبرو، بل طرف ته هیډ اف دی سټیټو، بل طرف ته لوی درستیزو چیف اف دی آرمی سٹاف او هر طرف. صحیح. نو سٹمپ لګېدلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو والی سره خو فوراً خطر پیدا شي، پته نشي څه اډر راغلی دی. صحیح. او چې کولاوي کوي نو چې هغه ټول مضمون وای نو تر هغې پورې به د هغه چې خدای خبر څه ما غلطي کړې ده څه. لهذا د پیغمبر علیه السلام کمال دا و چې بریف د خپل خط څه بریف خلاصه د خپل خط د لومبنۍ جمله کې ولیکله. نو بس هغه ولیکله من محمد رسول الله. دا څومره حکمت عملي دی. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاذ بن جبل يعزيه في ابن له مات. تعزیتی خط لاغرزی. بس he was very much satisfied with it. صحیح. دا یعنی یو تعلیم دی صحابه کې کې خدا سے نو. صحیح. هغه ته خو چې څومره راځي ته خو وی go ahead no go ahead کوته چې وډران الحمدلله. صحیح. ای خدا سے نو لکه د موږ په شان چې نه دا خو زموږ پلار چوکای ده څوک د چا پلار و باندې چوکای نه کوسي دې چوکای باندې وزناتم تر مرګه ا د مرګ نه پدو بیا د ما زوی په ناس کې د زوی نه پدو بیا ان مسې په ناس. بلکې صحابي خو چې څو وخت معذور شو نو به خوشاله شي الحمدلله. فدیل ریلیکس شو لګ ریلیکس. سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنہ د عمر والد گورنر دی. سو سعید ابن عامر دا خبر شاید ما تاسو ته کړې و چې صحابو کې 15 کسان دومره ویل نون پالیټیشن دي چې دنیا کمپیټ کول نشي. دی باندې غیر مسلم دنیا متفق ده چې دا داسې ویل نون پالیټیشن دي چې دنیا کې هیڅ چا دوی کمپیټ کړی نه دي لا تر اوسه. صحیح. تاریخ کې دا غي نظیر نه ملایي ډیر مشکل سره. یو عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ، دویم عمرو بن العاص رضی الله عنه، دریم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، سلورم سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، اور پنجم معاویہ بن ابی سفیان. دا ډېر ستر پالیټیشن خلک دا ټول فاتحان څوک فاتحان بس په علاقه روان شل کړه وین روانو. بل مغیرہ سو ابن مغیرہ پیغمبر مخالف اخ ولید ابن المغیرہ ده. اخو بل مغیرہ دا غزوه د ولید د خالد رضی الله عنه پلار ده. وړه منحوس سره ولید ابن مغیرہ دا خو مغیرہ ابن شعبہ له صحابی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خط ورته ولیکو اما بعد فانی احمد الیک الله. پس د دینه زتا ته د هغه لوی خدای تعریف وام لا اله الا هو چې بغیر د هغه نه بل څوک معبود نشته. نو لومبه و د خدای عظمت سړي له پزین کې ورواچه چې رچا عظمت کې پزین کې راغی دغه فیصله ته بیا سړي تسلیم خم کې. صحیح. دا مونږ خو د خدای فیصله ته یا حکم ته سړي تسلیم ځکه نه خم کو چې لا ترسه پورې کما حق او د هغه عظمت زمونږ ذهن کې راغله نه دی. زمونږ د باس عظمت پزین کې دی. صحیح. نو چې باس اډور کی څه کو 100% کوالیفای کولو کوشش کو ځکه چې دا عظمت زموږ نظر کې دی چې کوالیفای مونږ کو نو الټیمیټ اینډ فایر. صحیح. نو اوس د خدای عظمت کې سړي په ذهن کې راغی د پیغمبر عظمت کې ذهن کې راغی دا بنه د پیغمبر د حکم مخالفت کې نه ود الله د حکم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابتدا کې ورته خدای عظمت په ذهن کې واچو فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. زتا ته تعریف هم د هغه لوی خدای
چې داغه نه علاوه بل څوک معبود نشته. فإن اموالنا زمون مالنا واهلینا زمونږ اهل و عیال وانفسنا زمونږ بچی واولادنا وانفسنا زمون ځانونه واولادنا او زمون بچی من مواهب الله. ورته لفظ هبه مواهب پلورل دي. من مواهب الله عز وجل دا د خدای هدی دي الهنیئه ډېر مبارک دي. زما خپل ژوند مبارک ته مبارک نه دي. زما اهل و عیال زما بچی زما مال دا مبارک ته زما ضرورت ته زما ضرورت او ضرورت به پوره کیږي خوشحالي ته نصیب کیږي دا مبارکه هبه ده. من مواهب الله عز وجل الهنیئه وعواريه المستودعه او دا د الله تعالی امانت شوی عاریه دي. صحیح د هبه نه بعد دا لفظ ډیر قیمتي دی چې هبه هغه څه چې ستا اونرشپ پر راغی سره پر راغی یعنی کدا تسبیح ما فرید خان ته ورکړي هبه مې کړې نو دا هغه ملکیت پر راغی زمانه ملکیت ختم شو. صحیح او کدا ما فرید خان ته عاریه کړې عاریه معنا بار ورکول عاریه معنا بپورنا احسانا ورکول چې خپل کار کو به ما ته واپس کړ. صحیح لکه فار ایگزامپل ما ته موټر ضرورت دی چې زما ډاون ټاون ته او زه واه هم جانته ما موټر خو ټیک نه لته موټر ما ته راکې درته وې. صحیح اوس دا چې کله به خپل کار وکړم واپس براشم او شکرې سره به واپس کوم چې الله تعالی اجر درکې. ما ته ډیر ضرورت او تا عین په موقع باندې زما غو ضرورت سره ته ورسو خدای تعالی ډیر خیر درکې. د موټر کې څه کمې قران نه که څه ته ما وخړو. صحیح نظام خوشاله شو الله هم خوشاله شو اره د شکریا مدار. صحیح نو الله تعالی پیغمبر اسلام رسول لفظ ورپسې وي وعواريه المستودعه دا د خدای امانت باروډ پراپرټی ده. دا د خدای امانت کومه پراپرټی ده رسول الله خان باروډ پراپرټی ده تاسو بارو کړی ده. صحیح تاسو بارو کړی ده مالا چې فار ټایم بینګ ته خپل کارو کا بیا خو د خدای پراپرټی ده چې خدای وغواړي نو واپس به کی. صحیح اوس فار ایگزامپل ما هم جانته وي چې تواله دا موټر راکړه درې ورځې ما په کار ده ما ته راک څه وکړه خو آل آف سډن دته ضرورت سبا پیدا شه سبا د ضرورت او د ضرورت خو یقینا زما په غیبانه مقدم ذکر چې د پراپرټي مالک دی. صحیح اوس چې د ما ته سبا وي چې رقاضي سه ما خو ته دا موټر درکړو درې ورځې لپاره خو زما معذرت کوم زمانه خپل ضرورت پیدا شنو څنګه. صحیح نو اوس کله د اخلاق او معیار عالی او بلندوي نو په ځای د دې چې زه په خفشم چیرې نو قدرت لپاره راکړم نو مرګریت ما طرف موټر نشته نو ما دنه سوال کو نو دې بل ته سوال ته ولې خپل موټر شته خو تعالی درکړې. صحیح نو زه باید تر دې شکریا ادا کوم چې بس تر واخل ان شاء الله زه بل ځای کوشش کوم پرون ستا په موټر باندې ما کار کړی دی الله تعالی اجر درکړي. او که زه ته پزان راکړم چې وای ګوش د خمار راکړو اچغه ووم او ویر کوم نو که تاسو تم دا کې سوال تاسو باید د استاد خالد د وقوف بچی دی دا بالکل خبره نه کوي. حالکه خو یو راځي په سوالی کارو کو داغه شکریا ادا کول داغه ضرورت نه واپس کول. صحیح نو الله تعالی په دې پیغمبر اسلام په دې یو لفظ کې دا ټول فلسفه په ذهن کې ورکېږي. ومواهب الله عز وجل الهنيئه وعواريه المستودعه متعك به في غبطه وسرور. دی الله تعالی په دې باندې نفع درکړه فائدې درکړه نفع درکړه فائدې درکړه فی غبطه وسرور خوشالۍ کې او د رشک په مقام کې او میز وی جونی دی. صحیح قبضه منک باجر کبیر الله تعالی خپل باروډ پراپرټی تانه واپس واغسته سره دې چې لوی اجر تعالی ثابت ده. خو کله ان احتسبت وصبرت کتا د خدای په فیصله باندې او په تقدیر باندې عقیده وساتله او د صبر مظاهره وکړه. صحیح ولا يحبط جزاؤك منك شيئا فتندم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وې چې ګوره کته چغي سوري اوه ادا نارضامنده اظهار وکي خدای ته تکلیف دي چې رسول الله خدای فیصله وډرا کوي. کسړی چې وای نو چې خدای کوم تکلیف سړي ته رسول الله واپس کوي کمزوري چې تاسو ته ورته درا غیر ته ډیر خفاین ولته مقبره تراشه ولار دی بیا مې څنګه کړل. صحیح نو ورته وای چې ستا دا چغي سوري دا آه فغان دا به صرف تاسو دا مصیبت درکې چې اجر به ختم شي یو پکې نقصان راشي فتن د مزال او پښیمان شي ورته الله به دور اجر دور ریوارډ نو دومره کریډټ له جوړ شو چې سوري مې والی کریډټ کړه راغی اکریډ ډاون شو فتندم وما هو کائن فكان قدر السلام سچ کیدون کیو اخو السلام خدای فیصله وا اخو سو کو واپس کول نشي. مالته پیغمبر اسلام دا لفظ هبه د بچی لپاره ذکر کړی دا. سیف الله خان دا بدی یادی
ووهبنا له اسحاق مونږ هبه کړو دته اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام. نو اسحاق دا د زویو، یعقوب ان مسیو دا د اسحاق علیہ السلام زوی دی. ابراهیم علیہ السلام په بوډا ځان د خدای نه غوښته او بچي څه غوښته زوی غوښته. بل ځای قران کریم کې الله تعالی مختلف ځایونو کې دا واقع ذکر کړی دا چې د بیبي چې د 99 کالو وا سوره 99 او ابراهیم علیہ السلام د 16 کالو 120 اوس نارینه چې 120 او خدای د یو کم سلو کالو د بچی کېدو څه امکان شته؟ فزیکلی میډیکلی خو د بچی کېدو څه امکان نشته. او چې کله فرشتي راغی او ابراهیم علیہ السلام ته وویل تا ته راغلیو بشارت درکو چې بچی به پیدا کیږي. وامرأته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق. وامرأته قائمه دا بډای خدای د پردې شاته د ملمنو خدمت کی مصروف هوا صحیح. هغه چې دا خبره واورېده نو په خندا شو. هغه پر خبر ډرامه ورسره راځه خو د 99 year بوډا د 120 year فبشرنا باسحاق. نو فرشتہ ابراهیم علیہ السلام ته وی د زوی نوم به اسحاق، زوی نوم به سي اسحاق ورینه پیدا شو. الله تعالی فرمایي چې اوس ابراهیم علیہ السلام په عمر په داسې سټیج کې په دومره بوډاواله کې چې سړی بچي وشي نو هغه خپل نسلی دی شي ان مسعود راتونه قرآن وړاندې او کال پس لیږي صحیح. الله تعالی فرمایي چې ابراهیم زما دومره خوشو چې هغه می تر دې ژوندې پرې خو چې بالغ نسې مې ورته مخ دی یعقوب علیہ السلام صحیح. ووهبنا له اسحاق اهبک مودت اسحاق علیہ السلام. نو دا داسې ده لکه دې خو ګور نصر احمد نوم بناکلو اسه اشاره باندې وو اشاره لکه په دې عمر کې چې دی واده وکي نوم په ذکر راځي پرابلم ورنه جوړه چې په دې عمر کې دی واده وکي الله تعالی په دوره مهربان شي چې بچي مو شي بچي بالغ هم شي او واده مو کې او داغه بچي شي هغه بالغ شي. تاسو دې کو اځه ممکن ده ډیره موده چرته غیر حاضر پاتې شي موږ هم خدشه پیدا شوې ده. یو وار خمان نثار احمد ته پوزو کو دا جوی رښتیا دي دغه څه مې سو ما ته هم نه وایي. ووهبنا له اسحاق مونږ هبه کړ د اسحاق علیہ السلام ويعقوب علیہ السلام کلن هدینا دې ټول ته هدایت کړو مونږه ونوحا هدینا من قبل ونوح علیہ السلام گائیډ کړو مونږه مخکې دینا ومن ذریتی اد اولاد دنا. او صلی الله تعالی علیه د دوه اهم پیغمبران ذکر کړل. یو نوح علیہ السلام هغه ته ابو الانبیاء وای سو ورته ابو الانبیاء د پیغمبرانو پلار. یو ابراهیم علیہ السلام هغه ته ابو الانبیاء وای د پیغمبرانو پلار. نو دا ومن ذریته او د اولاد د دنا نو چې سړی دا لفظ وای دې نو چې څو د اشاره نه کړي انډیکیشن نه کړي نو د دې خارصو مراد کې دی شي. دته مې وای چاته مې دته مې وای اوس anyone of you later on I will explain that this one or that one or that one or that one. نو دلته الله تعالی ومن ذریته د اولاد د دنا ته چا د اولاد نه د نوح علیہ السلام ذکر کوي کله ابراهیم علیہ السلام ذکر کوي کله نوح علیہ السلام ذکر کوي then that is okay. ځکه چې دا مکه څومره د پیغمبرانو نمونه راځي دا ټول د نوح علیہ السلام آفسپرینګ دي. دا ټول سړي دا د نوح علیہ السلام اولاد دي. خو کدا وایي چې ومن ذریته د اولاد د ابراهیم نه نو بیا یو ایکسپشن دی پکې چې هغه پکې د ابراهیم علیہ السلام اولاد کې نه دی غیر حضرت یونس علیہ السلام. نو بیا بداوي کیونکہ میجارټي د ابراهیم علیہ السلام اولاد دي. یونس علیہ السلام تذکرہ پکې اثر اعلی یونس علیہ السلام تذکرہ پکې اصل پیغمبر په حیث راځي. ومن ذریته اد اولاد دنا داؤد سلیمان ایوب یوسف موسی او هارون وکذالک نجزی المحسنین. او دغه رنګ مونږ بدل ورکو نیکو کارانو ته وزکریا ویحیی زکریا یحیی عیسی الیاس کل من الصالحین دا ټول د نیکانو څخه واسماعیل الیسع یونس ولوط وکلا فضلنا علی العالمین. دې ټول ته فضیلت ورکړو مونږ مخلوقات باندې ومن آبائهم د پلارانو دوینا وذریاتهم د اولاد دوینا واخوانهم درونو دوینا وجتبیناهم مگر دوی انتخاب کړو وهدیناهم امونږ هدایت کړو دوی ته الی صراط مستقیم نیغه لار جانب ته ذالک ودل. صلی الله تعالی فرمای دا ټول ما گایډ کړیو ک الله تعالی اون غواړي نو پلار زوی پلار گایډ کول نشي ک الله اون غواړي نو پلار
زوی پلار گئی کو او واقعا په قران کې موجود ده د دواړو چې د ابراهیم علیه السلام پلار آزر کافر او غریب ور سره سوره مهنت کړه الله تعالی چې ما فیصله کړی چې نه دی بنه راړي ما ها فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم الله تعالی وایي چې ما ابراهیم ته واضح کړ دی به ایمان نه دی به کافر مړیږي ابراهیم علیه السلام فلما تبين له تبرأ من ابراهيم علیه السلام ورته بابا ان في ذنب بابا ان في ذنب او الله تعالی رسول ابراهیم تعریف کوي چې معلوم شي دا سړی مس گایډډ دی به کله خبرې ته غوږ نه کیږي نو کله خپل رشتہداریم باید چې سړی ورسره بیا ډیر کلوز کیږي نه ان ابراهیم لأواه حلیم الله تعالی ابراهیم یقینا ډیر بردبار سړی او هغه هیڅ ریاکشن د خدای فیصله باندې ښکار نه کړ هیڅ ریاکشن دومره بردبار او اواه خدای سره کنیکشن much more established than his connection to his own dad صحیح ده مسلمان د پاره خو فرست اور کنیکشن بچا سره الله سره او دیم واقع د نوح علیه السلام تاسو ته معلومه ده چې دا غزوه کنعان ابن نوح سو کنعان ابن نوح څلور زامن د یو نوم دی حام د بل نوم دی سام د بل نوم دی یافس او د څلورم نوم دی کنعان نو کنعان خو کافرو هلاک شو کنعان کافرو هلاک شو دا باقی دنیا الله آباد کړه درو کسان باقی دنیا الله آباد کړه څه چانه درو کسان نه حام سام یافس نه سیمیټک دا د سام اولاد دي ومن آبائهم د پلارانو دوینا وذریاتهم د اولاد دوی و اخوانهم درونو دوینا وتبیناهم مونږ د دوی انتخاب کړو وادیناهم اګایډ کړو دوی الی صراط مستقیم نه غلاره تا ذالک هدى الله د هدایت د الله دی یادی به من یشاء هدایت کې د دې په واسطه هغه چاته چې را دی او شمن عبادت د بندگانو خپلنا ولو اشرکو کچری دوی شرک لحبت عنهم نو ظاهر شو بدوینا باطل شو بدوینا ما كانوا يعملون آغا عمل چې دوی کولو اولئک الذین دا کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږ دوی ته کتاب والحکم نو د حکم دوه معنی دي یو حکم په معنا د آرډر کمانډمنٹ یعنی حکومت څه شي حکومت نو حکومت په معنا د نظام حکومت دی چې د پیغمبرانو ته ما صرف د برکت خبرې نه وکړي د څه خبرې ورته کړې د حکومت نظام نه ولا ورکړل دا امپلیمنٹ کړي یعنی دا کوم کتاب چې الله پیغمبر ته ورکړل یا شریعت امر ټن شریعت کې ورته ورکړل د شریعت مقصد څه چې ختمونه کوي او بس بیا پولا مولا پوښ کوي خو نه هغه دې لپاره وخت دا امپلیمنٹ کا دا اصلاح اف دی لینڈ امپلیمنٹ صحیح شو موږ د قران د برکت کتاب جوړ کړو خورما وخت ختم وکړو صحیح شو بزنس شروع کو خبره ده بزنس شروع کو ختم وکړو خدا د قران اولین مقاصد نه دي د قران اولین دا سپلیمنټری دي دا سپلیمنټری دي اولین او فندامنټل کار د قران سره چې د خدای په ځمکه نافذ شي اصلاح اف دی لینڈ د الله په ځمکه باندې امپلیمنٹ شي اولئک الذین دا کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړو موږ دوی ته کتاب والحکم نظام حکومت یو معنا ادوین والحکم قول فیصل حکم معنا قول فیصل یعنی د خبره هغه انداز مو ورکړو چې پیغمبر به خبره کوله داسې به ارګیو کوله چې حق او باطل به سره جدا کړل موږ خبره کله کنفیوز شي پیغمبر د خبره کنفیوز کیږي نه موږ کله خبره څه شي یعنی سره ارګومنټس کوي دلایل کوي کمزوري ده انسان کله خبره سړی نه کنفیوز دي دوره کې شي په خپل پکې ونخلي پیغمبر دا کله خبره نه روکي ځکه الله تعالی ما غي انسپایر کړل دي سره اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوۃ نبوت مور کړو فیکفر بها هؤلاء اوس پیغمبر ته الله تعالی تسلی ورکړي چې په یکفر بها هؤلاء کچری انکار کوي د دې قران نه د دې دعوت نه هؤلاء دا خلق کوم مراد دي د پیننسولا خلق د جزیره خلق خصوصا د مکه خلق خصوصا د مکه پیغمبر اسلام ته الله تعالی تسلی ورکړي ځکه مکه والو اکثریت خو پیغمبر اسلام مخالفو سیو مخالفو خو پیغمبر پر قوم د پیغمبر اسلام خپل قوم لکه زمونږ سره احمد چې حامد کاکا مخالف دي فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ کچری انکار کر دے دعوت نہ هؤلاء بے کسانو چا اہل مکہ پیغمبر اسلام تعالی تعالی وی ڈونٹ وری فکر من کیگا ما
فکر ته چې کله خبره الله د پاره کې ته چې کله خبره الله د پاره کې نو خپل قوم مرګرتیا نه کی پر دې قوم باندې مرګرتیا وکړي فإن يكفر بها هؤلاء ځکه د خپل قوم خو کله کله سړي سره تربګنی پیدا شي موږ ور تربګنی وایي تاسو وایي تربګنی کله موږ ور تربورولیم وایو تربورولی ورته وایو صحیح نو زمانه کنه ورته تا پوسه کوي دا ملک بابا ورته ها ویل دی د تربور چاته وایي د تربور چاته وایي ناغه ورته وي تاسو کاکا ته تر وایي تر ناغه ورته دا چې خینه د تر زوی دی چې خراب شي بیا د خرز وی دی صحیح فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ کچر انکار کئی دین دا کسان فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرٍ نن معاملہ لگا آرام ہم سکوا صحیح کہ شر پسند دا میسج ملاو شو ہاں پھر قاضی سے ٹول تربوران میں موجود دی صحیح بس اخیر صحیح فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ کچر انکار کئی دین دا کسان فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا نو تاکیق مونگا موکل کرے دے وظیفہ مور کرے دا مسلط کری مو دی توکیل دیتا ہوئی لکا پاورا پٹر نہیں چالو ورکے توکیل دیتا ہوئی پاورا پٹر نہیں ورکول فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا مونگا وکیل کری دی بِهَا پدیبان قوما یودا سے قوم لیسو بیا بکافرین چې ندی غید دې دعوت نه انکار کوونکی نو د دې قوم نسوک مراد دی پیغمبر ته الله تعالی وایي د اهل مکه کې انکار کوي نو دا ذمہ داری ما یو قوم ته ورکړي چې دې انکار کوونکی بالکل لري په ځان قرباني کوي ایستا پر دعوت باندې ځان قرباني کوي اوس دا قوم څوک دا انډرسټوډ د صحابه دي دا انډرسټوډ د قوم څوک دي صحابه دي نو استدا قوم صحابه دي نو صحابه ټول عرب خلو پای کې حضرت صہیب د روم نه راغله حضرت بلال او عمار د حبشې نه راغلي حضرت سلمان د فارس نه راغلو د کوم کوم دنیا نه کابل احبار هغه د هیبرو نسل نو دسنا د هیبرو نه د هر نسل خلق پکې موجود او خدای آل ټوګیدر د ټولو صحابه ته یو قوم وي حالانکه د ریسنټی په اعتبار باندې خدای ډیفرنٹ ټیشن دی یو بلډ د فارس دی د بل بلډ د روم دی د بل بلډ د ابیسینیا دی د بل بلډ د هیبرو دی د بل بلډ د بل ځای دی او د بل ځای دی او د بل ځای دی او الله تعالی ټول ته یک آل ټوګیدر سووي یو قوم ہوئے نو ما بل ذکر کرو دی تفسیر کی کہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اغوی پا دنیا کی دا قومیت دری تصورات مروج سو تصورات دری تصورات دا قومیت مروج کی نمبر اول دا وین پا اساس دا قومیت تصور دسا پا اساس د وینې په اساس اوس که چاله پښتو ورځي او که نه ورځي صحیح خو چې وینه د پښتون ده اگر چې دلته د زمونږ د هندوستان پښتانه دي که نه هر یو نوم سره خان لیکلی دا هغه وخت زمونږ باباګانو سره غوري بابا سره ابدالي بابا سره سوري بابا سره د ټول غرضنوي بابا سره دی سره ټول تللی دي هغه جهادو کې نو بیا هلته پاتې شي د احمد جان ماته ویل ته پوره د پښتنو کړي دي صحیح او بلا ډېر خو پکې پښتو هم وایي وایي به ښه او ځکه چې هغه دا میریجز کراس میریجز وشو کنه نو بس هغه جواب خود دې اوس مالي خان ځان ته خان وای سوي او پښتانه ځکه پښتانه خو دې ځای ته قیامت پورې نه پښتونولای خو نه خلاصې دي ځکه یې بلډ خو یاد دی صحیح نو اوس که هغه له پښتو ورځو کنه ورته موږ وداسه د زمونږ عزیز دی دا ولته په دې اورنج کاونټي کې د هندستان یو زمونږ د علاقې نه چرته د هغه سلورمه درجه کې بره نیټه چو هغه چرته هغه زمانہ کې تل جهادو کې نو ته سټل شوی نو بچو له پښتو نه ورځي هغه واحد د پښتو وای صحیح واحد د پښتو جماعت کې ډېر وخت لګي ډېر ښه بزنس لري گاډو ماډو نو هغه د لور واده نو زه سپیشل دلته وخت او زړه ملته هغه تاغه ملمنو ته خیر مقدم وي او د هیلټن او شیرټن هوټل کې پروګرام کړو نو چې ملمنو ته خیر مقدم وي نو وې چې تاسو ټول ماته ډېر زیات محترم یې ځکه ټول زما ملمانه ما سره زما د لور د واده په خوشاله کې شریکان شي وي زړه زړه د اخلاص انګریزي کې لګیا چې فل سنسیریټي سره کارډیالي I do thank all of you صحیح خو هغه وی چې specially I am very much grateful and thankful to my own cousin Qazi Fazlullah who is a Pashtun and I am a Pashtun and he is my cousin نو هغه د پښتونولۍ هغه شیخ ختمیږي خو نه
صحیح شو. نو یو مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه فرمایي چې د بلډ په اساس او خوني رشته چې ورته موږ وایو د وینې په اساس باندې دا د قومیت یو تصور دی. اوس ټول دنیا کې چرته هم پښتانه اوسېږي دا ټول سړي یو قوم دی، دا ټول سړي. اوس هغه د هندوستان پښتون، د بلوچستان د سیمې پښتون، د پېښور د سیمې پښتون، د قندهار پښتون، د کابل پښتون او د قندوز پښتون، دا ټول سړي دا یو قوم دی. صحیح. که په المان کې دی ردي او که په امریکا کې دی ردي او که په استرالیا کې دی ردي او که په تایلند کې دی ردي او که سویټزرلینډ کې دی ردي چې پښتانه دا ټول سره دا یو قوم دی. او ګوره دا شی نیچرل دی، دا شی نیچرل. یعنی ته لړ شو داسې خطې ته چې چرته لري کتلې یو داسې بنده چې داغه دعوه دادا ځان ورته معلومه زه پښتون یم، حالانکه پښتون نه پیژنې نه پښتانه پیژنې، بس صرف دعوه یې دادا چې زه پښتون یم. چې تا نه کله خبر شي دا پښتون دی او داسې بې اختیاره به د غاړې سره هغه بلډ جمپ کی، هغه بلډ شو کی، هغه بلډ جمپ کی. دا نیچرل دی. یو دغه ریلیشن. دویم مولانا آزاد رحمت الله علیه فرمایي چې دویم د انتظامی حدود دن اوسیدونکي خلک دا یو قام ګڼل شي. د څه حدود؟ د انتظامی حدود، یعنی د یو مملکت استوګن دا یو قام ګڼل شي پولیټیکل بنیاد باندې. کوم بنیاد باندې؟ پولیټ سیاسي بنیاد باندې. دا لومبنی تصور د قوم چې دا فطري دی، لومبنی تصور چې دا فطري، دا دویم چې دا سیاسي دی پولیټیکل بنیاد. اوس په افغانستان کې استوګن ټول خلک افغان بلل شي. څه بلل شي؟ افغان. نېشنل ایجوکیشن څه لیکي؟ افغان. موږ پاکستان کې ټول استوګن څه لیکو؟ که پنجابی دی، که پښتون دی، که بلوچی دی، که بروهی دی، که سرایکی دی، که سندھی دی، موږ څه لیکو؟ پاکستانی. صحیح. نو دا ته وایي سیاسي تصور د قومیت. او دریم دیني تصور د قومیت چې د یو عقیدې په اساس باندې جمع کیدونکي خلک تمام دنیا کې دا یو قوم ګڼل شي. لکه دا د یو عقیدې حاملین صحابه الله ورته سووي یو قوم ورته نه، په دې اساس د تمام دنیا مسلمانان دا یو قوم. نو لہذا په دې مسله کې جګړه نشته. صحیح. یو سړی به د قومیت یو تصور بیانوي، بل تصور بیانوي، بل تصور بیانوي. یعنی ته بچانه تاسو کې قومیت څه ابو یوسف پاکستاني ہے. صحیح. نو ته سره جګړه په دې مکو چې نه قومیت سره پنجابی که سندھی هغه وایي په سیاسي قومیت باندې عقیده لري. صحیح. یو بل هغه نه تاسو کې هغه مسلمان دی. صحیح. نو جګړه خبره نه ده، هغه په دیني قومیت تصور پیش کوي. یو بل نه تاسو کې د پښتون فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ او سمجھنا کہ تنن نوے لگا دا فلسفہ نے دوست کړي. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ کہیں کہا کہ دین داخلك فقد وکلنا بها قوما نو تحقیق مونږ موظف کړي دي، موکل کړي مونږ دې باندې یو داسې قوم لیسو بها بکافرین چې نه دی غي دین انکار کوونکی چې غیر صحابه او جماعت دي. اوس الله تعالی وی ونس اگین اولئک دغه کسان بیا د ګروپ شو. لکه څنګه چلته و من ذریته د اولاد دنا د چا د اولاد نه وي می بي نوح علیہ السلام ان می بي ابراهيم علیہ السلام دواړه تعویل کې دي شي، دواړه معناګار دلته دواړه معناګار کې دي شي چې اولئک الذین دغه کسان کم من د پیغمبرانو کم لست چې می درکو. اولئک الذین سوق مراد دي د پیغمبرانو کم لست چې می دوه درې آیت مخکې بیان کړ. دغه کسان خدای ورته هدایت کړل دي فبهداه مقتدی دی فالو کا. او دویم اولئک الذین دغه کسان کم کسان دا نږدې چې الله ورته قوم وي، دا نږدې چې الله ورته قوم. نو الله تعالی په دغه آیت کې قوم چاته وي؟ صحابه ته چاته وي. نو بیا د اولئک معنا چې دغه صحابه د پیغمبر. اولئک الذین دغه صحابه د پیغمبر هد الله گائیڈ کړي دوی الله تعالی فبهداه مقتدی پس په هدایت دوی اقتدی اقتداء کا فالو کا فبهداه مقتدی د دې په هدایت باندې اقتداء کا یعنی فالو کا. نو سپته ولګی دا چې دین عبارت د دین نه دی چې د پیغمبر اتباع وکړي، دین عبارت د دین نه چې د پیغمبر او دغه صحابه اتباع وکړي. دین عبارت د دین دی چې پریکټیکلی برچا اتباع کې د پریکټس د پیغمبر او د پریکټس د صحابه رضوان الله علیهم اجمعین. او تایید سورہ البقرہ آیت نمبر 11 نادر جان تو پیج ہوا ہے
سلورم صفحه پیدا مکو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې وویل شي دوی ته ومکته وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې وویل شي دوی ته آمنوا ایمان راړئ کما آمن الناس لکه چې ایمان راوړ د خلکو نو خلکو نه څوک مراد دي د قران د نازلې وخت کې چا خلکو ایمان نه وړ صحابه التقوا صحابه نه علاوه بل څوک مؤمن نو بس صحابه چې ایمان راوړ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کله چې وویل شي د منافقانو ته آمنو چې ایمان راړئ کما آمن الناس داسې ایمان لکه څنګه چې د صحابه راوړل سنسیاریټي څنګه ایمان ځکه منافقینو خو به ډبلینګ کو منافقینو به ډبلینګ کو صحیح چې اردو یو شعر دی کہ زائدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف او زائد میں جو پرہیزگار سره وہی تسبیح در سره دی حکم دا تار چې په کې چولې دی دا د هندو د غاړې تار دی یعنی معنا دا مسلمان هم خوشاله ساتي هندو هم خوشاله ساتي صحیح هغه وې دا کار مکه او تسبیح کې زنار تار ما چوا خو یا مسلمان طرف ته شه هندو طرف ته شه صحیح کوم سره چې ځان نکلیه کوي دا ډېر خطرناک دی کوم سره ځان نه کلیر کړي دا ډېر خطرناک څه دی ځکه چې دا تا کنفیوز کوي ته پوهیږي چې دا متعلق زه فیصله وکم چې دې زما ملګری دی که زما د مخالف ملګری دی دې زما ملګری دی که زما دشمن سره او یو سړي چې ځان کلیر کړ استاد دشمن سره ودرې د تر هغه شکرګزار شه صحیح ځکه هغه متعلق ته په غلطفهمۍ کې نه پریږدي خو چې دا تاسو سره بل سره انت دا بیا لوی مصیبت دی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ډېر خطرناک مخلوق دی او حدیث کے راضی اخوف ما اخاف على امتي الذي يكون ذو الوجهين الذي يلقى هذا بوجه وهذا بوجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د حق او د باطل معرکه کې د ټول نه خطرناک سره د قیامت پر ورځ هغه باندې زډیر لري چې ډېر په تکلیفي هغه چې هغه دوه مخې یو سره په یو مخ ملاوي یو بل سره په بل مخ ملاوي او بس یو طرف ته شنو څنګه شه زمون په داخلي کې یو غریب سره هغه دی ووټو ته ولاړو رای ته ولاړو د کلی یو کونسل وی کنه نو دا هغه ووټو ته ولاړو نو ووټو ته ولاړو درې وټونو ته ملاوي شو سو درې نه چې تقسیم شون نو سوچ 500 سو چې رنر ورپسې رنرو اده غریب پیسې صاحب نو درې وټونو ته ملاوي شو نو دې بار راو ته ډیر خلک ولاړو نتیجه اورېدو ده کنه نو دوی زما یو خبر اور ټول خلک د طرف متوجه شي درې په کې څه وایي وې زما یو خبر اور ټول خلک ورته متوجه شو وې زما په بکس کې درې وټونه دي نا بکس درې وټونه دي وې یو زما دی یو زما د زوی دی وې دا دریم دلاره تزارو کوي چې ټول کړي ته سلام نه کوم دی یو وټ کومه یالي غني وې چې کوم دا سره راته ځان نه کوي نو سبا ممکن دا وټ سلام علیکم ممکن دا بدل کړي نه السلام علیکم وې یو وټ پر د ټول کړي سلام نه کوم دا دلاره راته پښتانه تاجي په خلک ده ازما ګوره دا څه پښتون خوخي دا بالکل سمپل نیچرل خبره چې کوي صحیح چې خبره جوړای نه دا هغه جوړا واسه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ زمام دغه مصیبت ته دې وجلل تسخل کو ته زما متعلق دا ګیله ده وای دې الله سترانګ کیریکټر لري سوې وای سترانګ کیریکټر نو ما مرګره ته مې چې دا زما تعریف کوي کنډم کوي نه مې زه په دې نه پوښتې ما اپریشیټ کوي اګه کنډم کوي نه مې د دې مقصد ته جو سترانګ کیریکټر لري دې وایي چې زموږ ریزرویشن څه خو هغه سره خبر نه کیږي غوسه کیږي نو ما کومه خبره چې نامناسبه زلې ونه خو نه ته غوسه کیږم او چې خبره نامناسبه نه خو زما د بلډ خبره ده هغه زه پاره کنټرول نه لرم صحیح چې خبره شریعت اعتبار سره نامناسبه خبره ها نو بیا زه پای کنټرول نه لرم خو زما کمزوري وایا مې فطرت وایا سو وایا بلکې د پښتون خو دغه فطرت نه مړول کار کرانه ځه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ دوی أَنُؤْمِنُ آیا مونږ ایمان راړو کما آمن الصفا لکه څنګه چې ایمان راوړې دې کمکلو خلکو صحابه ته به وقفان دي کما قلوي نو الله تزمره غصور الله وای الا خبردار انهم تاکید فردغه منافقان هم الصفا هم ذاك مقلبي ولكن لا يعلمون خذوا پوینا
صحابو ته کم عقل وای د دنیا لوی کم عقل دا منافقین دي چې څوک هغه عقل من ته کم عقل وای چې چا پیغمبر پیژندل دي ابو بکر عمر عثمان علی یو لاک صلیخ زره صحابه سوره النساء ها وای زه آیات وګورم ځکه ما ته خپل کمپیوټر نشته سر احمد دال د آیت ته ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى پتہ نه لګي ځکه چې ما ته کمپیوټر نشته چلو بیا بل وخت وګورو قالتا آیت با تدریات ته چې الله تعالی من یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى سوچ د پیغمبر مخالفت کوي پس داغه چې حق ورته واضح شوی دی ويتبع غیر سبیل المؤمنین د صحابه د لارې نه علاوه د بل چا لار فالو کوي د صحابه د لارې نه علاوه د بل چا لار فالو کول دې ته الله تعالی د پیغمبر مخالفت وي دې ته الله تعالی سوې د پیغمبر مخالفت وي نو ما طرف ته وګورئ یو حدیث ته مزید تشریح کړی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انکم من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا تاسو څو زمانہ بعد ژوندۍ پاتې شئ نو یقینا د دین په اساس به ډېر اختلاف تاسو مخې ته راځي سبا راځي او بیا غوځن چې امریکا کې اوسېږي د تخواري او سړی دعویدار دی دین عالم هر یو سړی دعویدار دی بیخي مفتی دی نو د دین په اساس به ډېر اختلاف پیغمبر علیہ السلام فرمایي فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو زما سنت او زما طریقې هغه فالو کوي او زما د صحابه طریقې فالو کوي پیغمبر علیہ السلام په خپل توثیق وکړو چې یوازې زما طریقې نه ورسره زما د صحابه طریقې ځکه د پیغمبر طریقې مونږ ته محفوظ کړی چا دي صحابه رضوان الله علیهم اجمعین ګوره مونږ وو چې په مانځ کې داش دی خو ګوره مونږ وو په اودس کې مخ وینځل فرض دي دا لاسونه وینځل فرض دي دا سر مسح کول دا فرض دي دا خپې وینځل دا فرض دي خلا او پوزه وینځل دا سنت دي تاسو وایو کنه وایو ها هر یو سره یو کلمه ویل دا مستحب دي صحابه کرامو په نسبت باندې دا فرض واجب سنت مستحب ځکه دا خو اکیډمیک پرپز دي بار دي دا خو د جوریسپرودنس مسله ده څه مسله ده د اسلامي جوریسپرودنس اسلامي اصول قانون دا خو د اصول قانون ټرم دی او ټرمینالوجي دي چې موږ د ایجوکیشن پرپز لپاره استعمالو چې کدا شی ډراپ شنو موږ سره بدا چلو شي کدا شی ډراپ شنو مانځ سره بدا چلو شي کدا شی ډراپ شنو مانځ سره بدا چلو شي دا د اکیډمیک پرپز لپاره دي صحابه کرامو په مس کې دا شی نه نو بس یو پیغمبر ته قتل چې څه کول ایز اټ از مستل چې څه کول بس یو کاپی کوله هاي امیټیشن کو دا د صحابه کمالو پر سبا کمال چې پیغمبر امیټیشن وکړو د پیغمبر کاپی وکړو پیغمبر ته قتل چې څه کول بس هغه به فالو کول هغه پکې اف او ورډ نه استعمالول صحیح چون چرا سوال جواب دا لانجه پکې نه وي ابن عباس سے وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې ما په خپل ژوند کې د پیغمبر په مجلس کې جناستم ما صرف 14 موقع داسې کتلی صحابه د شی متعلق تاسو کړل سو 14 مواقع داسې دي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابه ته پوښتنه کړې ادروایز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلګیاو او صحابه باغ شی زکو پیغمبر علیہ السلام په عمل کو صحابه بدن سره لیکو او دا دین مون خو چې قران کې هم خبره نمونږ ماډرن کم قسم خلک چې امریکنایزډ ناغه یې کوم اف او بټ شروع کړه ریزنینګ کوي ارګومنټس کوي ما تاسو ته استفلا خانه یو جمله مې درته ویلې و ته سیاره فرید خانه ما وی چې don't put a question mark where Allah subhanahu wa ta'ala has put a period. Don't put a question mark where Allah subhanahu wa ta'ala has put a period. چې کوم ځای الله period یو جمله ته شاته لګولې دې معنا چې do it as it is
صحیح اوس کته هغه شاته هغه پیریډ ختم کې کوېسچن مارک وای اټ از لو ته خپل ایمان پس سټیک شي خپل ایمان په خطر کې شي نو واپس خپل سبق ته اولئک الذین دارکسان دی حد اللہ چه ہدایت کرے دوی تا اللہ تعالی فبہداؤ پس پہ ہدایت دوی اقتداؤ کا فالوئے کا فالو دیکھو گوڑے زمونگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راجیبہ خبر کے ہمیں جانا وی فرمائل وی انکان فی کتاب اللہ فبالراس والعین وی کہ یو خبر دا خدای کو قرآن کی پسر سر کو یو خبر کا خدای قرآن کی پسر سر کو ذکر اللہ حکم وَإِن كَانَ فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ فَبِالرَّاسِ وَالْعَيْنِ کہ پیغمبر پر سنت کی ہم پسر سر کو وَإِن كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَنَأْخُذُ بِقَوْلِ مَن نَشَاءُ او ویک خبره د صحابی نه ثابته نو صحابه وای کینه خبره کې اختلاف یو ایکسپلینیشن یو شانی د بل صحابي ځکه ایکسپلینیشن کو ډیفرنٹلی صحیح نه امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي بیا موږ صحابه فالو کو خو باون نه چې پلانې و فالو کو هغه به سرکمستانسز ته ګورو چې دې ځای د کوم یو ایکسپلینیشن دی مچ مور سوټیبل ون فناخذ یعنی ټول ډراپ کو نه خو فناخذ بقول من نشاء چې د کوم یو ایکسپلینیشن مونږ ته سوټ کوي نو هغه چې کوم ایکسپلینیشن مونږ ته سوټ کوي مناسب وي صحیح سودمن وي مونږ لپاره نو هغه قبول وان كان من غيرهم او چې د صحابو را په دې خوا چې ما سره خپلم تابعو ما سره خپل سره تابعو د صحابو سره ملاقات کړه صحابو سره ملاقات کړي تابعو ورته نو یې کړه صحابو را په دې خوا فهم رجال و نحن رجال غیم سړي دي مونږ هم سړي یعنی زه باوند نیم چې هغه فالو کوم صحیح څه زور ورته لوخه څه قیمتي خبره کړې ده کله خدای په قران کې په سر سرګو کله پیغمبر سنت کې په سر سرګو کله پیغمبر د صحابو نه راغی په کې اختلافي نو چې کوم یو خبره مونږ ته زیاده سودمنه نه هغه باغلو او چې داغې نه را پدې خوای نه هغه فهم رجالو نحن رجالو هغه سړي دي مونږ هم سړي هغه ایکسپلینیشن کوو مونږ هم کولای شو صحیح خدای خبره صرف امام سے کولای شي مونږ نه شو کولای دا څه کولای شي دا امام سے کولای شي مونږ نه شو کولای زموږ په علاقه کې یو خبر مشهور ده مې عمر سے یو بزرگ تیر شو نو عمر سے یو بزرگ تیر شو نو په داسې مسجد باندې تیرېده نو په مسجد کې طالبان ناست څوک ناست طالبان نو خفقونه ناست ډوډۍ ورته مخې ته پرته وه ټیکاره پرته وه خو خوړی نه مې عمر سے السلام وکړو د پولیس وکړه سړی بزرګ السلام علیکم جی السلام علیکم جی راوسته چې موږ سره کېنه نو مې عمر صاحب رحمت الله علیه ته تاسو کې تاسو داسې آسوده ونی ولې د محلي خلکو سب بدیل سره کړی دا یا سب سجل وینم بس نن درېمه څلورمه ورځ ده چې بس دا وچه ډوډۍ خورو څور سره شته نه سب موږ ته پخکړی وایو پخکړی څه پخکړی شته نه څه ساګ یا څه بینز یا څه شوریا یا څه شی وچه ډوډۍ ده چې هغې سره نو مې عمر صاحب داسې د خاورې یو کوزه پرته دو بور ډکا صحیح او هغه سره یو کپ پروت نو مې عمر صلی الله علیه ورته داسې نه ورته دا خو جیو بدی نو بس دا نورای تیریږي نه د وبونو په سی به ګډ کوو صحیح مې عمر صلی الله علیه ورته راک نه واغسته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یو تاله راوړ هغه کې خو نو مې عمر سیوا کوزه راوړل نو هغه د اصلي غوړیو څه شي د غواو غوړیو او زړ غوړیو وې دې کې جوړای ماته کوي طالبان خوشاله شو طالب چې دا خو آسان کار دی الحمدلله ټول نه خرابي الحمدلله د ټولو څخه خدای خو تفسیر الله دی بس مزه ده اډو رکه کنه پکړه واړې مو د غوړړ کوي الحمدلله وای بل زه تناسو او الحمدلله یو وی شرح له وبوي ها بل ته وی ته وای ټول ځان تړک او بو کیفیت کی بدلون را لګي او بو کیفیت کی بدلون را لګي یو مشر سره التناصر زید په طالبانو تاسو څه کوي ویره مونږ دی وبونه غوړی جوړو وبونه چرته کمخلو غوړی جوړیږي وی پرون مې عمر سے مونږ سره راغله ویغه الحمد په وینه غوړی تی جوړ شو نو مونږ په ماغه الحمد هغه ورته الحمد هغه خلد مې عمر نه ده سی ورته وی الحمد خو هغه ده خو خلد مې عمر نه ده نو دغه خبره د امام ابو حنیفه خلو کول شي زمونږ خلې نشي کولای صحیح ده مې
اولئک الذین دا کسان دی حد اللہ چه ہدایت کرے دوی تا اللہ تعالی فبہداہ مقتدی پس پہ ہدایت دوی اقتداء کا قل تورت اوایا لا سلکم علی اجرا زنغوارم تاسو ندی بانے اجر ان ہوا ندی دا اللہ ذکرہ للعالمین مگر ریمائنڈر دے مخلوقات پارا وما قدر اللہ حق قدره دی خلقو ندی پی جندے اللہ تعالی پا حق پی جندو دا اللہ تعالی سرا اس دا قدر مانا دا قدر لفظ اولی کے دال یو پا مانا دا وزن رازی پا مانا دا پیمائش رازی وزن پیمائش قدر اندازہ درہم قدر پا مانا دا قوت رازی قدر پا مانا دا قوت رازی او درہم قدر پا مانا دا معرفت رازی لیکن منگو تر سڑی پا قدر دی پویا صحیح نه دې پیژندل نه سمره لوی سره دی نو صلی الله تعالی ګیله کوي موږ ورته ګیله وایو تاسو ګیله وایو ها یعنی سره چې خپل متعلق څه خبر اوري چې رسول دا سه حرکت کړي چې امر لپاره هام فل نو سره ورته ګیله وکي وی عجیب باری عجیب خبره کو نور خلکو دا سه وینو خو وی دي ستانه خو مې دا توقع نه اوس دا کوم خبره چا سره کیږي خپل سره چا سره کیږي خپل سره چې سړی په احتمالي نو دې ته ګیله وایي تاسو هم استعمالوي دا خبره ها وایي ګیله مې ورته وړه نه هغه سړی هم داسې د پښتنو په وطن کې اوس چاته ګیله وکړي خو داسې بیړی راکشي که نه صحیح زمونږ پښتنو دغه کې ضرب المثل دی وایي دا لکه سړی چې بې چاقو حلال کړي دا ګیله چې وایي چاته وکړي نو دا لکه چاقو دې نه دی وړی خو بس هغه دې څه کړ هغه دې حلال کړ هغه بالکل دا لکه مړ شي صحیح هم د ویلیوز خبره ده خو زمونږ هم ویلیوز ډالرو ګډ وډ کړل پریجانا څنګه اوکه وما قدر الله دے خلق نہ دے پہ جندل اللہ تعالی حق قدرے پہ حق پہ جندو دا اللہ تعالی سرا چې خدای څنګه د پیژنګلو حق دے هغه شان خلق خدای پیژندل نه دے لکه مونږ انګریزي کې وو چې تا د فلانه انډر اسټیمیټ کړی دی فلانه څه کړی نہ اللہ تعالیٰ وی زمانی مخلوق ہم زان ڈر اسٹیمیٹ کریں رسول اللہ کی جدا کہ زمانی مخلوق جسے کریں انڈر اسٹیمیٹ کریں زمانی قوت ورطا پتہ نشتا زانے پہ ندے پوئے کریں اس داغی وجہ اذ قالو زکا دغا مخلوق وی ما انزل اللہ چند نادر کرے اللہ تعالیٰ غلا بشرین پیس انسان بانے من شیئن حصے دیکھیے پیغمبر علیہ السلام پیغمبری ادا قرآن میسج رت کو نو آل مکہ ہوئے نہ مڑا دا دے اس دروغ ہوئی خدای چرے پر انسان بانے وحی نازل کڑے دا تاریخ کی لاس شیشتنا کہ خدای کلا انسان تا وحی را لے گلی اللہ تعالیٰ وی زمادی مخلوق کو ذرا ڈرسٹیمیٹ کر چلے دی وحی تصور نے انکارو کا انسان تا کہ خدای کلا انسان تا وحی نہ ڈرا لے گلی دی مخلوق ذرا ڈرسٹیمیٹ کر سنگے ڈرسٹیمیٹ کر نو داولی کا دالتا انسان رحمدہ کہ اللہ تعالی انسان اشرف المخلوقات پیدا کرے لے پدے انسان بانے اللہ ڈیر رحم کا ان کے دے او دا اللہ دا رحم لو یا درجہ دا دا انسان ذان ترا کلوز کی دا انسان ذان ترا نزدیک دا عبادتونه چې خدای وای کوي را سره پاره وای چې ما ته رانیز دی شي صحیح شو نو کوس مونږ ته فار ایگزامپل دا زمون گورنر صاحب چې دی سنو مله شوارزنگر که شوارزنگر یو پروسس یا پروسیجر راولېګو چې کدا پروسیجر چې خپل کو ناغه به زما ایڈوایزر شي او ما ته برانیز دی شي صحیح نو ته بیا ګوره چې کوم کمپټیشن کوم یو بل سره ورته په بوخ ناسي چې دا پروسیجر کړو چې څوک دا پروسیجر ولې لکه سبا شي گورنر ته باندې دی شو سبا شي نو الله تعالی وی دا چې کوم پروسیجر خیم دا پروسیجر خپل کې ما ته رانیز دی شي نو الله تعالی د مهربانه لوی درجه ده چې دا انسان ځان ته رانیز دی کول غواړي صحیح او چې ځان ته رانیز دی کوي نو لارې ورته په خپل خولې ده څلورمه خبره لارې ورته په خپل خولې دا طریقه ده پروسس ورته په خپل خولې ادا پروسس ورته په واسطه د پیغمبرانو خولې ده دا پروسیجر ورته په واسطه ده پیغمبرانو خولې ده
نو چې کله دا مونږه اډمټ کړه نو لازمه نتیجه دا چې پیغمبروم راغله دی ولې وحی ورکړی دا پیغمبروم راغله نتیجه دا شو چې پیغمبروم راغله په سابق کې اورله وحی ورکړی الله تعالی فرمایي چې دا خلک ادروایز خبره کوي خدای ما انډر اسټیمیټ کوي اوس دا خبره دین کړه امه جان اورګي اذا قالوا زكدوا ایمان ذل الله ننازل کړي الله تعالی غلا بشر پیسې انسان باندې مش من شیء حس وحی تر راغلی نه ده قل تورته وایا وصلی الله تعالی دا لکه مخالف چې بل چا سره په جنگ برواچي یو وګور ټیکنیکلیټي سړی چې ځانه افاتړي چې زبر سره جنگ دی بل سره ته په اخلاصي عدد تبا دی یا خاموشي یا بوالو خوري یا به خاموشي او یا به والو خوري نو صلی الله تعالی وایي چې د يهودو سره یاري ده چا سره یاري ده يهودو سره یاري ده پیغمبر ته تاسو ته وکا قل تورتا وایا من انزل الكتاب الذي جاء نازل کړه د کتاب هغه جاء به موسی چې راتل کړو دی باندې موسی عليه السلام هغه موسی عليه السلام چې کتاب راوړو هغه چا را لګلو موسی خپل لیکلو صحیح نو الله تعالی وی پیغمبر ته چې دوی خو بیا اډمټ کوي چې نه هغه خدای ورکړو نو تو ورته بیا دوی خبرو کې د موسی عليه السلام فرشته وا کوم انسان ته فرشته وا نو دوی دا نه وي چې فرشته وا دوی بس وي انسانو نو چې انسانو او کتاب معلومه اډمټ کړ نو زما دې کې څه حرج دی صحیح د تاسو فلسفه او غرض چې انسان ته خدای شری کتاب یا وحی نه ورکړي تاسو په خپل اډمټ کړ او یا به دوی مدای چې دوی نه نشي کوله ځکه نه کوي خپل يهود سره جنگ راځي کنا کوي نو يهود سره جنگ راځي صحیح نه سره یاري نه خرابای يهود سره یاري نو الټیمیټلی دلته دای به خاموش پاتې کیږي او باندې کوي ځکه تا چې تاسو اډمټ کول نه غواړي تاسو راته کول غواړي دا خبر اډمټ کول نه غواړي نه ځکه نشي کولای ای سره روانه راوړي قل تورتا وایا من انزل الكتاب الذي جاء نازل کړو کتاب هغه جاء به موسی چې راتل کړو هغه باندې موسی عليه السلام نورن د لایټ او هدن هدایت للناس خلق د پاره قل دا خو مکی والو سره خبر وکړه مکی والو سره الته يهوديان چې دا خبر اوریدا ای خوشاله دل وی چې دا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم موسی ومني ازمون دا کتاب ومني نو چې موږ ته چې کتاب کې ستا ذکر نشته دا ولې نه اډمټ کوي سره چې موږ ته تورات کې ستا ذکر نشته نو دا راته نه اډمټ کوي نو الله تعالی الته موږ هغه له کتاب باندې کړه الله تعالی هغه له اکسس باندې کړه ایله اکسس ولا څه باندې کړه چې نه دا بیا خبره ده چې تاسو د موسی علی السلام د کتاب حلیه روانه کړی موسی علی السلام د کتاب حلیه مو شکل مو روان کړی تجعلوا ها خراب کړم تحریف کړم تجعلون قراتیسا تاسو جوړول دا غیله قراتیسا پاره اجزا قراتیس جمع د قرطاس تا قرطاس کاغذ ته وایي پیجز قرطاس ته وایي یو خاص لیمټ باندې پیجز کې یو ځای باین کې نه ته قرطاس وایي ایته سوې قرطاس موږ ته پاره وایي تجعلون قراتیسا چې تاسو جوړول دا غی تورات پاره نو پاره جوړو سم غلط کارونه دي موږ هم قران کریم پاره جوړ کړی اوس دا کومه پاره چې اوله سپاره دا دویمه پاره دا دریمه پاره سلوونه پاره صحابه زمانه کې خدا نه وي تابعین زمانه کې خدا نه وي دا خلاصو چې دا دین د عربونو عجمو ته وته د عربونو نړمبه فارسیوانو ته وته نړمبه چا ته وته نړمبه اپروچ فارسی نو چړمبه اپروچ فارسیوانو ته شو ناغې د ماشومان تعلیم لپاره دا قران کریم په اجزا او تقسیم کړ سوال تقسیم کړ چې دا دومره درون قران ماشوم لپاره به احترامي کیږي لہذا هغه په اجزا باندې تقسیم کړ نو دې سپاری ولا جوړ کړی یو دویم د دې سپارو دام حکمتو چې یو سړی میاش کې ختم د قران کول غواړي نو ورته باندې معلومي څه ورته معلومي لیمټ ورته معلومي چې نن ورځ بدا پاروام سبا ورځ بدا پاروام بل بدا پاروام په دې سره کې به څه وکړو ختم د قران به وکړو نو دا صرف تسهیل لپاره صحیح نو دا څه ناجایز کا پونه شو په ثبات هم نشي ویلې تجعلون قراتیسا نو صلی الله تعالی د هغه وجد مزمت ذکر کړي چې دا کس انداز سره قراتیس جوړول ولې ناجایز وو ولې کندم دي ځکه چې تبدونها تاسو اظهار کو د بعضی احکام د دې وتخفون کثیرا اپټ مساتر ډېر احکام د تورات هغه په دې بنیاد باندې دا پارګری نه کولا
دا اجزای په دې بنیاد نه متعین کول چې تلاوت کې اسانی وي هغه په دې بنیاد باندې پاره جوړې کړې وي چې کوم شی باغې سره سوټیبل هو هغه به ښکارا کې خوځه چې کوم شی به سوټیبل نه وي دا اړه تولې کې پټ صحیح دا یو صحیح دی وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا تاسو تعلیم در پېښو دا غشي چې نه پیژند تاسو نه پلاران تاسو قل تورت اوس دا جای جواب دی چې تاسو ته وکړه چې دا کتاب چا نازل کړو میز بس کی ډیټیلز ورکړه میز بس کې صلی الله معلومه دوی ها نه کوي سره دوی ها نه کوي سره خو نام نه کوي دغه یو سره یاري نه خرابای نو پیغمبر ته الله تعالی ته خپل وای دی ته لګ انتظار وکړه نو چې دی بالکل جواب نه کوي نو تو ورته وای قل وایا الله دا کتاب چا نازل کړ الله نو دا وړاندې کوم اعتراض چې مو دی چې انسان باندې خدای کله وحی نه نازل کړي هغه اتوماتیکلی ختم شي ثم ذرهم بیا پریک دوی فی خوزهم په مقصد خبرو دوی کې العبون چې دی لوبیږي وهذا کتاب خو دا الله تعالی دی یو بل اعتراض جواب کوي پیشگی څه کوي پیشگی اعتراض پیشگی جواب د اعتراض جواب پیشگی چې ممکن دی او هغه ټیک ده موسی علیه السلام باندې کتاب مو مختار دی خبره کوي کتاب نه دی دا خدای نه را لګره نو الله تعالی توثیق وکړو چې وهذا کتاب ادا قران عظیم الشان کتاب دی انزلنا من نازل کړی دی مبارک دی دا کتاب نو وهذا کتاب دا قران هم څه دی دا قران څه دی کتاب دی خو کتاب دا د کوم ساوند چې راځي د تنوین وای سوې ورته فرجانا همه جانا تنوین د تعظیم د پاره دی چې وهذا کتاب عظیم الشان کتاب دی نو ولې عظیم الشان کتاب دی نمبر اول دې کې د ټولو سابقه کتابونو مضامین موجود دي د ټولو سابقه کتابونو مضامین پکې موجود دي او نمبر 2 د دې کتاب راتلو سره سابقه کتابونه ټول ابروګیټ شو هغه څه شو ریپیټ تاسو شو هغه منسوخ شو چې کوم کتاب راتلو سره یو سل 3 آسماني کتابونه سوره 103 یو سل 3 آسماني کتابونه ریپیټ شي چې ناو they are no more needed ځکه چې پرفیکټ موجود دی نو دا عظیم شان کتاب دی انزلناه الله تعالی وی مونږ نازل کړل دي انزلناه مونږ نازل کړل دي نو دا داسې ده لکه چې جاج بوش وی چې خط ما فرید جان ته په خپل لاس نکړل دي صحیح شو خط فرید جان ته یعنی on behalf of the president دا سیکریټری لیکل چاري کړل پریزیڈنٹ پخپلا اللہ تعالیٰ فرمائی انزلنا دا مون نازل کر دے نو بی عظیم الشان دے مبارک دے سو کل من تعلق به ہر آغا سوچ دے قرآن سر تعلق پیدا کر مبارکن کل من تعلق به مبارک دے ہر آغا سوچ دے قرآن سر تعلق پیدا کر نو اولی کا چی چاہتی ایمان راڑ نمبر اول چاہ ذکر نمبر 2 سو کے تعلیم دا تلاوت ور گئی نمبر 3 سو کے حفظ گئی سلورم سو کے تعلیم دا حفظ ور گئی 3 سو کے معنی و تفسیر معلوم ہے 4 سو کے تعلیم ور گئی تفسیر 9 سو پہ عمل کئی 8 سو کے امپلیمنٹ کئی بطور نظام نہ ہم او لسم چسو خدمت کی رضی خلقو داتا نا پادشاہ استفلا خان چسو کے در متعلقہ خلقو خدمت کی سو کے قرآن امپلیمنٹیشن کی قرآن بطور نظام نافذ کے ہوتے سپورٹ کے صحیح قرآن دا برکت در شامل دے سو کے قرآن تفسیر خی ہوتے خدمت کے سو کے قرآن تفسیر دکی ہوتے خدمت کے لیکن مثلا تال د قرآن تفسیر د کوئی او حامد جان آرڈر کی چدے لړډای راوړي سره راوړي کای نه داسې د په خو کوم نه د ټول طریقې راشي ها ټلیفون نمبر د داسې ټلیفون اغسته لري د تمام معمول ټلیفون کوته ټلیفون شته نه دی وای ما داسې ټلیفون اغسته د په کول کې پیسې نه راځي د انټنس لري داسې اغسته لري صحیح شو ذکر حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ کن عالما او متعلما او سامعا او خادما یا د قرآن سنت عالم شا یا متعلم شا یا غی تکینا اوریدون کې شا دا غی نو وره
او خادما یا کم از کم دا وی خدمت وکړه د قران د طالبانو خدمت وکړه د قران د بولایانو خدمت وکړه ولا تکون خامسا صرف پنځم مکیږي فتوح لکنی هلاک بشي بیره به نه کوي یعنی ست تعلق ساته د طبقه سره څه کوه یعنی ست تعلق ساته صحیح نو احمد جان د لپاره قوم داس نو نادر د لپاره وای چې نادر کله سبق درشي راتنه نه کړي خوراک براوړي کې نو بس تعلق به برقرار وي صحیح فلاجا ته څه وایې ها حاجی غنی باری تاسو مې اتفاق کوئ دا خیر خبره ده کنه نمشي شان دې ته ترته ها وادره ته مارته مې شعر ته خدای دې ورکړه درې په سبق باندې راغله وای زه د خلکو په دوه وخت مې نو ما ورته خدای خواږه خوغي پوي کا چې تاسو کومه کوي ځان په مصیبت اړو موږ دا کار کړو مصیبت اخته یو شردا اورې لادي دې وینه و چې په کوم کار موږ اخته یو چې دې سره پاتې وی پر ګروپ زیاته د مصیبت زداګانو ګروپ نظام خان نندغړې دي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين یوسو کرور د محمد حسن نومې د غالبا اردو سپیکینګ هغه ډېر جړل ټلیفون کړو په زما مور مړه قاضي صاحب نه شپیو د کې دیشم نه درځو د کې دیشم لوی حسرت راغدار چې په پاکستان کې وا مارونو ته وې زرازم هغه ته موږ دوه شپې خو دې مړ نه شو کېږي نه ماته دا حسرت ته جماعي جنازه و نکړه وی مال خوب نه راځي نو دعا وکړي چې الله تعالی والده مغفور مرحومه کی او الله تعالی هغه تم صبر جمیل او جزیل ورکړي صلی الله علیه وسلم خانه جان نن ډیره مده بعد مزه